او دا ابو لهب چې و نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخت مخالفینو کې یو مخالف او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به ډېرې ایذاګانې وررسول او چې چېرته پیغمبر علیه السلام به خلکو ته دعوت ورکولو نو دی به لاړ او ده به هلته کې د پیغمبر علیه السلام مخالفت تبت چې مات دي شي یا دا دواړه لاسونه ابي لهب د ابو لهب وتب او هغه دې برباد شي او د غزوه بدر واقعه را پیښه شوله نو د هغې نه بعد ورځې پس په ابو لهب باندې یو دانه راوختله د طاعون دانه وه او دا داسې مرض و چې دا به دوی دا ګڼل چې دا مرض د یو نه بل ته لګي د دې وجې نه خلکو چې دی د ده چې څومره خپلوان وو هغوی ټولو دې جدا کړل او دې په کور کې یو اړخ ته پرېښودل خپله ترې نه جدا شو او دې په دې حالت کې ده ته مرګ راغی مردار شو او بیا څه خلک راغلل نو هغوی د لرګو په ذریعې سره هغه دې یو کندې ولوکه او هغې کندې ته د لرګو په ذریعې سره وروغورځو او د پاسې یې پکاڼي هغه ور واچو نو دا د دغه هلاکت وشو نو دغه شان د ابو لهب چې کومه ښځه وه چې د هغې کونیت ام جمیل و هغه هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سخت مخالفین او هغې به هم د دې خپل خاوند مدد کولو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخالفت هغې د دنیا عذاب ځکه چې د هغې په دنیا کې بد عادت دا و چې کله به هغه یې خشاک راغونډ کو او هغه به یې روړلو نو مرۍ ته به یې ځان له پړې واچو او چې سر نه خشاک راوغورځېږي نو بیا به را روانه راتله نو یو ځل یې دغه غنې وغیره راغستې په سر باندې اچولې او راتله نو ستړې شوه نو په یو ځای کې کېناستله نو چې کله کېناستله نو بیا د هغه سر نه یې هغه خشاک وغورځېدلو او هغه پړې هغه یې په مرۍ کې چې کوم د کجورو نه جوړ شوی پړ هغه یې په مرۍ کې او په هغې کې دا حلال شو